خبرې ملګرو وکړې دي او زه به هم یو دوه درې څلور خبرې وکړم چې خانان خپل پریسکانسونه کوي او زمونږ علاقه چې کومه ده نو دې له د قومیت دغه ورکوي چې دا د مومند او د اشنغري ده نو نه په دې شمالي اشنغر کې یو مومند نه اوسېږي چې یو مومند قوم دی په دې شمالي اشنغر کې ګوجران شته ملیزي شته اشنغري پکې دي په مارغان او شوډاګ مندړي کې د اشنغري هم پکې دي او باجوړي هم پکې دي دلواله ملیزي مې یاد کړل د هرې ضلعې او د هر یو قوم نمایندګي زمونږ په دې شمالي اشنغر کې ده زمونږ د قومیت جګړه نه ده ستا په تنګي تحصیل کې چې دی چې د نیر نه اغاړې ته خپل ځان منظم کوې چې د مامنځي او د مومن ده نو په دغه کې د ډېرو نه زیات مومن او ملیزي او افریدي دا دغلته ډېر پراته دي په دغه علاقه باندې زمونږ او ستاسو جنګ چې کوم دی دا د جاګیردارو او د کسان جنګ دی چې ما سره د خان پټی دی او زما د مالک سره په اجاره جنگ دی تا عدالت ته په ما لاړ شي عدالت کې به دوانه کیس کوو که عدالت درکړه بیا به کینو دوه خپې او دوه لاسه به نظم که عدالت در نه کړه نو وجنې مې ولې فصل مې ولې په فصل باندې مې مسالې اچې په شیخانو باړي بند کې مسالې اچې د امرتو باغونه دې والي دي دلته په غازبیکو کې مسالې اچې دا راته دا څوک کوي د هغې د پاسه مې وجنې ټیک ده تا به په پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د دې مړو پته به ولګېږي چې دا چا کړي دي موږ هم دا ویو چې د دې مړو پته دې وي چې دا چا کړي موږ له خو به د مړو ځای راکې که نه تا سره مې لانجه ده تا را سره اګریمنټ کړی د هغې د پاسه دې را سره مشت ګریواني کړې ده زما دعوه به ځکه په تا کوم چې تاسو زما کیس دی تا زما لانجه ده بیا به پته لګي چې دا تا نه دی کړی نو حکومت به موږ له دې سړی راکوي چې دا ما کړی دی موږ خو حکومت ته هم ویو چې ته پکې نه بل دې موږ له راکړي خو هسې نه چې چېرته بوډري او چرسي پکې وګوري چې دا دوی وژلی دی دا ټیک ده چې دا مړی تا نه دی کړی خو دا مړی تا په اجرت کړی دی اجرتیان راکړه ته خلاص یې کا چاچا خان کړی که د چاچا خان زوی کړی او که دوی کړی موږ له دې راکړي اجرتي دې راته وښیي اونس خان خو د یو زوی دپاره 18 اجرتیان مړ کړل چا له سترګې ګنډلې وي په ستنو باندې چا له شونډې ګنډلې وي څوک یې په دوه منیزو بوجۍ کې داسې نه غوړ اچولی پکې ته به یې ناست د خپو په سر باندې ته خو د یو مړي دپاره 12 وجلي اول دا زما دا سپینې شوه دا ظلم دې کړی دی چې که تا کړی دی او که بل کړی دی خو د تنګي خان کړی دی زه به دا د تنګي خان کړی بل چا نه دی کړی د تنګي خان کړی د تنګي نور محمدجي نه دی کړی غریبانانو د تنګي خان کړی دی موږ له دې سړی راکړي چې دا ده کړي دي موږ به د هغوی نه ته پوه چې په څه دې مړ کړو که د مالې پاچا سره توره بدنامه وه موږ به ورته وروبه خو چې هلکه نور دې څه کېږي هم ده کوي خو توره بدنامه یې هم نه کړې ده چې توره بدنامه یې هم نه ده کړې دا خو وروره زه دغه خانانو ته ویم چې دا دوی کوم تنظیم ساز کړی دی راشئ کښېنئ کښېنئ موږ سره د مړي خبره وروسته ده موږ سره کښېنئ زمونږ حال پارټي جرګه هم ده کښېبنئ اجاره ده ونې چې پکې راځي زیاتولی شو کمولی یې نه شو خو که ته وایې چې ما ته پټی پرېږده نو چې دا دنیا آبادوي چې دې پرې وژلی انیم قسم په خدای کړ ته پټی پرېږدم بیا ورونو دلته چې د حلال پارټي جرګه ناسته ده دا د تنګي خانان دي دا وګوري چې دې کې د دغه تنګي خانان د عمرزو خان لیاقت خان ستا د تره زوی نعیمه بغزاده دا دی ناست دی او د پیپل پارټۍ دی ستا نعیم خان د ضلعې صدر دی او که د صوبې دی دا امین نواز خان بغزاده را د پارټۍ دی
من خو ځان له مزدور کسان پارټي نه ده د ټولو پارټو نمایندګي ده او د ټولو پارټو کې تاسو مشران یاست راپاسئ چې د کومې پارټۍ ملګري دي او په کومه پارټۍ کې هغه خان دې راپاسئ او د خپلو ملګرو ته دې ووایي چې هلکه زموږ د دې ملګرو سره خبره وکړئ چا به د ډیوې جنډه ودرولي چا به د نیشنل جنډه ودرولي چا به د پیپلز پارټۍ چا به جمعه اسلامي جماعت علما به ودرولي خو دلته دا نه ده چې د نیم نه دې غاړې بس دا زموږ پارټۍ دي او خو هم نشته په دې ټول پاکستان کې دا چا پارټي شته او مشران یې شته دغه مشران یې راپاسي که د تحصیل صدري که د ضلعي که د صوبې دا یم کشران دي پکې د پاټو کې به نور سره موږ شر فساد په دې وطن کې نه غواړو موږ امن پسني او په دې وطن کې امن غواړو او چې څوک امن خرابوي حکومت دې د هغه خلکو نه تپوس وکړي چې امن ولې خرابوي